أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یو شاید هغه په باره کې خپل سمینو نظیرونو سره غواړم خبرې وکړم. هغه د دینی علم. البته دا تقسیم خپل ځکه ځنه علما درست نه ګڼي چې علم یو دینی شي یا دنیوي شي، خو به هر حال راج اصطلاح حواله سره څه ملک کې مکسو یونیورسٹی نه ہوتے آئی، کالج نه ہوتے آئی، سکول نه ہوتے آئی، وہ دینی مدرسو نه ہوتے آئی. مو دلته مقصد دا دی چې یونیورسٹی ته کالج ته سکولونو ته اسلام انتهایی تاکید ور باندې کوي، ټینګتیا ورنه کوي. خودی سره سره یو فقدان څه مکسو یا خلا یا یو کمزوري هغه دینی علم حواله سره ده چې دینی علم طرف ته ډیر کام سوچ کیږي. په کار دا ده چې لکه څنګه ایمو بچی یونیورسٹی وته سي هغه انجینیر جوړیږي، هغه ډاکټر، هغه لیکچرر، هغه مثلا پایلټ جوړیږي، هغه مثلا یو افیسر جوړیږي، یا مختلف وحدو ته رسیږي. خدای هغه ټولو ته توفیقات خیر کې اضافه او کامیابی سره همکنار وګرځول کی، سم ملک و ملت قوم خدمت وکي. خودی سره سره دینی علم باندې هم اهل بیت علیهم السلام وجود نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تاکید ور باندې کوي. هغه واجه دغه د دین مصطفی چې دین اسلام نو ته ډیر وسیع او ډیر گہراو نه ډاک دی، و ټول دنیا د پر اسلام راغلی دی. لذا ایدی پیژنګولی ډیر زیات تاکید شوی دی د اسلام شناسی او دین شناسی، او هغه د پر مختلفو علوم زده کول ډیر ضروری دي. هغه کې فلسفه اسلامیه رسی، کلام رسی، تفسیر او کې رسی، علوم قرآن او کې رسی، تجوید قرائت او کې رسی، د عربی کوم ګرامر د نحو صرف نه ہوتے یا غز د کولا او کې ضروری دی. لاجیک علم منطق نه ہوتے یا غز د کولا هم ضروری دی. د فقه او د علم اصول چې دی هغه په کار دی سړی زده کی. غرض علم نفسیات حتی سوشیولوژي هغه په باره کې په کار دی څه نه څه د سروي څنګه د ټولو علوم زری سره یو بهترین اسلام شناس، دین شناس، قرآن شناس او معاشري او د پاره مفید او اسلام رسول د پاره وسیله هغه وګرځي هغه عالم دین دی. دیو جنا امام روایت ته چې یو په خپل عالم دین جوړ شه یا عالم دین سره کینه چې ستا کا دریم ما جوړیږي چې نه عالم دین وي و نه چې زده کوي واغځي کوي. کسه یو شی ډیر مهم دی په کار دا دی چې ټیک دی اوس هر سړی چې د دینی مدرسې ته نشي تلای، خو علما اوسه یوه رابطه یو تعلق ساتل ډیر ضروری دی چې هغوی 14 یا 8 یا 5 علومو کې سپیشلایزیشن کړی وي، یا علم کلام کې، یا علم فلسفه کې، یا فقه کې، یا علم اصول کې. هغوی نه چې زده کول ډیر ضروری دی، مهم دی. کسه روایاتو کې شته دی من تعلم بابا من العلم، چو مثلا د علم یو باب زکو یو چپټر زده کړلو، کان افضل من ان یصلی 1000 رکعه، 0 رکعاتو نه هغه یو چپټر علم څه زده کی دا ته افضل دی، دوی فضیلت زیات دی. کسه دا وزنه وخت کې مو چیرې دغه شپې کوم عمل دی، کوم یو عمل وکم، بهترین عمل دا دی چې علما سره نشست و برخاست. ای دین زده کول ډیره ضروری دی چې انسان هغه دین نه خبر شي. اوس وخت دغه روایت کې څوره زیات تاکید شوی دی هغه شاګردانو باندې چې هغه دینی علم زده کوي، بلکې دلته دینی علم سره سره دنیوي مراد دی چې من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار، کچو غوړي چې دغه دنیا کې هغه کسانو چې هغه ورنه د جهنم آزاد، یعنی جهنم نه باش دي، دا چوک دي. فلینظر الی المتعلمین، هغه شاګردانو باندې لږ نظیر وچی چې هغه سره کلام دی، هغه سره کتاب دی، هغه زده کولی چې سر دی. فوالذی نفسی بیده ما من متعلم یختلف الی باب العالم، ما خدای ذات باندې قسم دی چې ما سیدوی مغه لاس کې دی
مؤمن متعالی یو شاګرد داسې نه دی چې هغه کله دغه د یو استاذ کور ته څیره سي دا څوره قدمونه څه داخلي بكل قدم هر قدم باندې د یوه کال عباداتو ته میلویږي وبن الله بكل قدم مدینه فی الجنه یو قدم باندې یو شهر د بهشتو ته میلویږي ويمشي على الارض وهي تستغفر الله زمکی نګرځي خو خود زمکه او ته استغفار کوي زمکه او ته خدای دو بخکا ويمسي ويصبح مغفور الله کسبل پوڅیګیا خدای بخکله ده کما خوم څمن یا خدای بخکله ده سبق واجنه ده علم واجنه ده دین زکول واجنه وشهدت الملائکه انهم اتقوا الله من النار او خود ملائکی گواهی ورکوي چې مو گواهی کوو چې د جهنم نه خدای وساتلو بدلیدلو یعنی دوره تاکید ټینګتیا دی یو دا روایت وکړو فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور الف جنازه ومن عیادة الف مریض کشیر و عالم تکینستی چې د نزدک زرو جنازو کوم ثواب دی هغه نه دی ثواب زیات دی د زر مریضانو عیادات وکړلو پښتنه دی وکړه هغه نه زیات د عالم سره نستی دی نه چې زده کول یو ګیلا غونته یو شکوا غونته به وکم زه اوس مو کسو ځنه وخت کې ځنه ځوانان کسو ځنه نور کسو سپینګیرو کیا کسو خو څه خپله دا چې نه دي زده کړي څوره ښه ګولډن چانس ښه موقع دی چې عالمدین کله منبر باندې کېناستو هغه 35 یا 40-45 منټ یو مضمون بینوي مو ته ویلې پکار دی چې زه منبرګاه نه یو مسجد نه بهر وځم وریا کینم جامو کې جامې کوم دالته وکسه روایتی چې جامه خو پرېږده وه که چیرې ته یوې جنازې ته څې یوه نه دوې نه 500 نه زرو جنازو چې کوم ثواب دی هغه نه زیات ثواب د عالم سره نستی باندې دی او افسوس خبره وي ځنه وخت کې مو کسو کله مړی شروع شي هغه ټایم کې به رسي ویلې چېرې د اوس عالم دی 35-40 منټ دوخلي اوس دي ته کېنه اخر کله مو خپله کتاب نه پړوو کتاب نه یو پیږو نه یو که پیږو زړه مو ته تنګېږي موبایل دور شولو کتاب سره مو بالکل تعلق ختم شولو په کور دی چې هغه عالم بخاري کړي 2 یا 3-5 کتابونه نه به یو مضمون تیار کړی وي هغه مضمون ته مفت کې میلویږي او ته هغه مجلس کې هغه محفل کې نه کینې هغه درس کې نه کینې زرو مریضانو پښتنې نه زیات ثوابي دي دی زرو جنازو کې شرکت نه زیات ثوابي دي دی چې انسان هغه لاړ شي هغه عالم نه چې زده کی بهرحال دا خو پرېږده وه څه تا ته کومه عمرې ثواب میلویږي څوره عمرې انسان څوره خرچه کوي جاز ټکټ یې که څه که ویزې پاسپورټونه یې که یا د حج والا ثواب هغه یې داسې حج چې هغه مکمل حج وي قبول حج وي د هغه ثواب ته چېږي میلویږي چې لاړ شي یو مسجد کې یو عالم سره کښېني چې ونه زده کړي دین ونه زده کړي دین په باره کې ځان ونه پوه کړي زه سوال کوم هر هغه ځوان ته که چاته ته یو کلیپ درته یو عالم دین والا میلوېدلو چې تا واس رسیږي په ځای د داسې نور شیونه وکسئ فیسبوک کې یا سوشل میډیا کې یا یو ځای داسې درته فراهم شولو چې عالم دین هغه خواري کړی دی په کار دی هغه ته کښېنوئ هغه نه چې زده کوئ ایتای یغې دنیا ذخیره دی او حتی روایاتو کې شته چې دنیا سرو زرو نه الماس ډایمنډ هیره دې نه زیات افضل تا دپاره یو حدیث دی چې هغه تا زده کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین